بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، د صدر مملکت لخوا دوه اډیننس جاری کړی شوي دي چې په هغې کې لومبی اډیننس د چې کوم الکترانیک ووټینګ دی د هغې په اړه دی او د دغه الکترانیک ووټینګ لاندې او د دغه اډیننس لاندې چې کوم اوورسیز پاکستانیان دي ویل کېږي چې د 70 لکه پورې دي په مختلفو ملکونو کې میشته، هغوی به د دغه ووټ حق چې کوم دی نو هغه استعمالولی شي. نو په دغه باندې د الیکشن کمیشن لخوا تحفظات هم مخې ته راغلي دي. آیا دغه چې کوم الکترانیک ووټینګ دی په دغه طریقه باندې دغه انتخابات ممکن دي؟ او بل اډیننس چې کوم دی نو هغه د ماشومانو په حوالې سره دی چې هغه بچي چې کوم خپل والدین د کورونو نه وباسي نو هغوی به 1 کال قید او دغه شانې په هغې باندې جرمانه هم لګولی کېږي. د دغه اډیننس ضرورت ولې پیښ شو او آیا په دغه به هم هغه شانې عمل درآمد کېږي او که نه؟ او دې سره سره چې په ټول ملک کې دا وخت لاکډاون دی، تاجران او پولیس چې کوم دي نو هغه یو بل ته مخامخ دي. تاجران دغه لاکډاون نه مني، نو دغه شانې د هغې د عملي کولو لپاره پولیس هم خپلې کاروایانې کوي، انتظامیه هم خپلې کاروایانې کوي. نو په دغه درې چې کوم اهم ایشوز دي په دې باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي محمد شفیق افریدي صاحب چې هغوی د پاکستان تحریک انصاف منتخب MP دي، مصباح الدین صاحب چې د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما دي هغوی، او دغه شانې فضل الله داورزي صاحب چې د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي سینیر نایب صدر دي. تاسو درېونه ته پروګرام کې هرکلی وایم. د ټول اول لازمه شفیق صاحب طرف ته. شفیق صاحب، تاسو چې کوم دغه اډیننس راغلو، صدر مملکت دغه اډیننس جاری کو چې په هغې کې کوم زموږ اوورسیز پاکستانیان دي هغې ته به ووټ حق ورکړی کېږي، نو دې ضرورت ولې پیښ شو؟ او دغه شانې که حکومت په دې معامله کې سنجیده دی نو بیا د اپوزیشن سره مشاورت ولې نه کېدو، د الیکشن کمیشن سره ولې مشاورت نه کېدو، د اډیننس ضرورت ولې مخې ته راغلو؟ ارشاد صاحب ډیره مننه ستاسو چې مونږ په دې پروګرام کې شامل کو. تاسو جی د اوورسیز پاکستانیز د ووټ حق باره کې خبره وکړه، نو لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تقریبا 70 لکه اینډ ابو خلک دي زمونږ په سمندر پار ملکونو کې، او د دوی په ملک کې یعنی ډیر یو اهم رول دی چې کم ریمیټنس مونږ ته هره میاشت یا سالانه راځي، په دا کې زمونږ په معیشت کې د دوی ډیر اهم رول دی په سټیبلایزیشن کې. نو پکار هم دا چې دوی تم په ډیسیژن میکر کې شامل کو دوی او ډیر خاص تعداد کې دي، او هغه خلک مونږ سره لکه زه یو لوکل کانسټیچوئنسي زما چې څومره خلک دي هغوی مونږ سره وخت په وخت رابطه کې وي او هغوی کلک نظر ساتي د ملک په حالاتو باندې. نو دا ډیره یو ضروري وه چې دغه خلکو دا خلک هم مونږ په ډیسیژنز میکینګ کې شامل کو، او بله دا خبره هم دا چې تر څو پورې لکه مونږ دوی ته دا حق ور نه کو نو څومره چې لیجسلیټرز دي یا مونږ چې څومره زمونږ دلته کې خلک منتخب کیږي یا پبلک ریپرزینټیټیو دي، نو هغوی خپل هغه ووټ حلقې ته ګوري چې یاره دا خلک زما سره په حلقه کې انکلوډ دي، نو دوی دپاره دوی بیا څه ښه ګامونه اخلي د پالیسي میکینګ کې د هغوی خیال ساتي. نو لکه څنګه چې اوس دوی ته دغه د ووټ حق حاصل شي نو بیا مونږ کولی شو چې د هغوی خیال وساتو. په سابقه ادوار کې تاسو ولیدل چې په بهر ملکونو کې زمونږ د خلکو هلته هېڅ تپوس پې نه کېدو، زمونږ چې هلته څومره کونسلیټ یا امبیسیز وو هغوی ته به چې کم ایشوز راغلل هغوی به ډېر سخت اګنور کول، او ځکه چې د حکومت طرف نه به په خپل امبیسیز باندې دا یو پریشر نه و چې یاره د دوی خلکو خیال وساتي. نو اوس څنګه چې د مونږ پرایم منسټر صاحب د سعودي امبیسی یا امبیسیډر باره کې کم اوس اظهار وکړو چې یاره هلته سعودي کې زمونږ د امبیسی پرفارمنس چې دی دا ټیک نو، او د ډیر وخت نه هم د مونږ د پرایم منسټر د اوورسیز پاکستانیز باره کې ډیر یو مثبت سوچ دی او ډیر خیال ساتلو والا یو فکر لري. نو زه خو دا ویم چې دا ډیر یو اهم او ښه اقدام دی. او په دې اډیننس په ذریعه تاسو وویل چې یاره الیکشن کمیشن هم په دې باندې د دې اډیننس په ذریعه باندې خو الیکشن کمیشن امپاور شو، هغوی ته اتھارټي ورکړه چې تاسو یاره د دې بندوبست وکئ. بل تاسو وویل چې اپوزیشن والا په دې باندې هم تحفظات لري،
ګوره په قانون سازۍ کې خو زمونږ د ملک دلته المیه دا ده چې مونږ اپوزیشن دی هغوی سیاست هم تر خپل ذاتي یا د هغوی که کم مین پارلیماني لیډر وي یا هغوی کم هیډز یا چیرمینز وي هغوی یې زیاتره د ذاتي فایدې دپاره استعمالوي لکه څنګه اف ای ټي اف کې تاسو ولیدل چې یاره کله د ملک باندې یو امتحان راغلو په هغې کې هم دوی دا ډیمانډ کولو چې یاره مونږ سره د انارو وشي نو بیا به مونږ ګورنمنټ سپورټ کو نو آرډیننس خو ځکه راځي چې اپوزیشن چې دی د ملک په هغه فیصلو کې په هغه لیجسلیشنز کې چې د کم دپاره مونږ خلکو لیږلي یو مونږ د ایوانونو ته چې تلي یو همدغه خپل کنسټیچوینس مونږ دې دپاره لیږلي یو چې د وخت مطابق په قانون کې ترمیم راشي ځکه چې زمونږ چې کومه قانون سازي شوې ده ډېره اولډ ایج ده لکه ډېر زوړ ډېر وخت څو اشارې مخکې داسې قانون شته دی چې هغه کې بیا چا څه ترمیم نه دی کړی نو د اوس د موجوده چې کوم ژوند دی د هغې مطابق هغه میچ کیږي نه نو وخت په وخت قانون سازي کې ترامیم راوستل دا د وخت ضرورت دی نو په دې وجه باندې زه ویم چې دا ډېر یو اهم پیشرفت ټیک ده د وخت ضرورت دی مصباح الدین صاحب دوی وایي چې کوم دغه د وخت ضرورت دی خو پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا دغه اډیننس چې کوم دی نو هغه مسترد کړی شوی دی او داسې اشاره هغې هم ورکړې ده چې موږ دغه چیلنج کولی هم شو تاسو څه ګڼئ چې دغه د اډیننسو په ذریعه باندې چې کوم اصلاحات دي نو هغه موږ د اډیننسو په ذریعه راوستی شو دغه بیا د اسمبلو بیا څه رول شو دغه چې اسمبلی دي خلک الکټ کېږي منتخب کېږي یا کې اپوزیشن وي حکومت وي پکې د هغې بیا څه ضرورت پاتې شو چې دغه اډیننسونو باندې دا ټول ملک چلیدل شروع شي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نړومبیا خوشحاد به ستاسو د چینلو ما سره چې کوم ملګري ناست دي ته هم هرکلی وایو زه شفیق بھائی سره بالکل اګری کېږم چې دوی ویل چې موږ خپل علاقې خلکو استوري یو دې دپاره چې یاره مونږه د وخت مطابق قانون سازي وکړو د پیپل پارټۍ هم دغه یو سټانس دی چې یاره لکه تاسو فرض کړئ کومه فیصله هم کوئ نو الریډي موږ سره قانون ساز ادارې شته دی لکه که موږ په خپله هغه قانون ساز ادارې بایپاس کوو او موږ داسې اډیننس یې راولو نو بیا خو د هغه ادارو ضرورت پاتې کېږي نه او پیپل پارټۍ خو همیشه دپاره چې کومه خبره هم د قانون د دایرې نه بهر کېږي موږ همیشه دپاره د هغې مخالفت کړی دی او بیا به هم کوو موږ خو دغه وایو چې دا خبره چې څنګه شفیق ورور ویل چې یاره بهر زمونږ یو ډېر غټ تعداد کې اوورسیز زمونږ موجود دی او هغې ته هم دا حق حاصل دی چې د ملک فیصلو کې هغې خپل رایې شامله کړي نو دې خبرې سره موږ اګري کوو خو چې کوم طریقې سره لکه دي د اډیننس یې راولي نو چونکې یو ادارې شته دی او هغه ادارې بایپاس کول نه دي پکار په دې باندې کلو ډیبیټ پکارو او د ادارو نه دننه که فرض کړی یو اصلاحات شوی وی نو هغه به ډېر پاورفل اصلاحات وو خو زه خو دا وایم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب چې کوم دی نو دی د هغه باچاهانه سوچ چې کوم دی هغه ترک کړي لکه دی خو چونکې په یو دی وایي چې زه په یو جمهوري انداز کې راغلی یم نو بیا فیصلې د ټولې په جمهوري انداز کې کوي او البته که فرض کړی د سره کم ممبرانی او دته دا ایسو جوړ شوي چې یاره د کم نمبرز دي او هغه نمبرز دی لګې دی لوس کوي یا لوس کړي دي او هغه یاره د سره چې ګینیره د ما خپل مرګري به چې کوم دی نو ما سره ملګرتیا ونه کړي نو د هغې علاج بیا موږ سره نشته ځکه چې د یارې علاج خو زما په خیال باندې دا هېچا سره هم نشته مصباح الدین صاحب دوی وایي چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي نو که هغې ته موږ دغه شان څه قانون سازي کې د هغې نه هیلپ وغواړو او ته ووایو چې راځئ په دې باندې مشاورت کوو نو هغې وایي چې دا موږ نه بیا دوی این آر او غواړي که اف ای ټي اف شو د هغې مثال دوی ورکړو نور هم دغه شانې چې کوم موږ کله هم د قانون سازۍ خبره کوو نو اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو هغه پکې خپل هغه این آر او طرف ته دي نو تاسو په دې څه به وایې دغه تاسو د حکومت سره په دې دا کې تعاون ګوره چې کله هر کله یو سړی په اقتدار کې راغلی وي او دی د ملک وزیر اعظم وي خو د سره به اکثریت وي نو دی به وزیر اعظم وي نو د این آر او خبره په خپل ځای باندې جدا خبره ده خو لکه دلته کې یو ځای کې دی اوښی چې د چېرته این آر او ورکړي وي یا یو ځای کې دی دا اوښی چې یاره د چېرته داسې خبره کړې وي چې ګینې یاره هغه د لارې سمولو طرف ته وي زه خو به دا ویم چې زما په خیال باندې زموږ د ملک په تاریخ کې په پیله ځل باندې داسې پرایم منسټر راغلی دی که تاسو ووایئ چې یاره په هغه باندې د یو سیاسي اداکار
په نوم باندې کتاب لیکو نو ډېر بهترین کتاب پې لیکلی شي ځکه چې لکه کومه خبرې دی په خپله وکړي هغه خبرو نه دی ټایم په ټایم باندې رستو کېږي لکه یو ځای کې یو موقع کې دی چاته په خپل یو خبره په موقف باندې ولاړ نه دی نو چې اوس د خپل ملګري دی چونکې په اکثریت کې دی وزیر اعظم جوړ شوی دی نو دته خو اړو د بل چا حاجت شته نه خو دی د اسمبلیا ته یو خبره راولي که فرض کرې ښه تنقید پایې باندې راغو او هغې نه دته یو فایده میلاوې ده ګورمنټ ته یو فایده میلاوې ده زموږ ملک ته یو فایده میلاوې ده خو هغه پوینټونه یې ترېنه روچتوي نور دې همغه شیز کوي چې کم د ده په زړه کې وي ځکه چې د سره اکثریت دی که د ده ملګري په هغه خبره کې په هغه رایه کې د ده ملګرتیا کوي نو چونکې اکثریت د سره دی نو اپوزیشن بیا په هغه ټایم مطابق د ده څه نشي کولی که نه دی په یو خبره باندې په غلطه را روان وي او د ده خپل ملګري پای کې د ملګرتیا نه کوي نو د هغې خو زما په خیال باندې هېچ چا سره علاج نشته. صحیح ده. فضل الله صاحب یو خو اورسیز چې کوم پاکستانیان دي څنګه چې موږ مخکې هم خبره وکړه 80 لکه پورې په مختلفو ملکونو کې دي هغې ته د ووټ حق ورکول دې ته په کم نظر ګورو بیا بل چې کوم آرډیننس راوړی شو طریقه کار که دغه شانې هر څیز په آرډیننس راوړلی کېږي نو بیا د دغه چې کوم زموږ منتخب ایوانونه دي د هغې بیا څه ضرورت پاتې کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اورسیز پاکستانیانو د پاکستان په معیشت کې ډېر لوی او کلیدي کردار دی او زه خو دا وایم چې کله نه دی راغلی دی او هغه ړومبۍ کرونا چې کله راغله نو په هغې کې د اورسیز پاکستانیانو چې کم بې عزتي کړې ده نو ده ته پته لګېدلی چې په هغې کې د هغې چې مخکې د دې سره کم اورسیز پاکستانیانو کې پی ټي آی سره کم همدردي وه نو هغه لوز کړې ده اوس شاید د هغې دپاره د هغې د بحالۍ دپاره ده به دغه رنګ یو شوشه به زه ته دې ته ویلی شم او عجیبه خبره دا ده چې آرډیننس هغه وخت کې راځي چې کله په ملک کې داسې حالات دي چې د پارلیمنت اجلاس نشي کېدی نو هغې دپاره د آرډیننس سهارا اخیستی کېږي دلته یوازې د اورسیز پاکستانیانو مسله نه ده دلته چې څومره قومي ایشوز دي په دغه ټول قومي ایشوز باندې پارلیمنت چې کوم دی بایپاس کېږي وزیر اعظم تاسو دا ګورئ اپوزیشن فیس کولی نه شي هغه د اسمبلی اجلاس ته نه راځي هغه د سعودي په دوره باندې پکار دا ده چې دې وخت کې قومي قیادت په اعتماد کې اخیستی وی پارلیمنت کې چې دی دا مسله دوی مخې ته وړلی وی نو هغه حکومت چې کوم دی د سره د جمهوري طرز عمل د دې حکومت شته دی نه او زه خو به دا ووایم چې دې وخت کې چې کوم کار د الیکشن کمیشن په کار دا دی چې سیاسي جماعتونه یعنی اوس دا ځان له یو سوال دی چې په دې کې څومره پیچیدګۍ دي هغه پیچیدګیو لرې کولو دپاره حکومت سره صلاح عمل دی په دې کې د ډول نیشنلټي والا ایشو چې دی هغه هم په دې کې دنده شامله ده په دې کې د هغه ځای دپاره د کمپین هغه ځای د الیکشن د پروسس نو موږ دا وایو چې یاره دا یو پوره پیکیج په صورت باندې د قومي اسمبلی ته راوړل پکار و څنګه زما د ورور خبره وکړه په قومي اسمبلی کې په دې باندې ډیبیټ پکار و اپوزیشن همدغه کرداري چې د حکومت غلط اقدامات چې کوم دی نو په هغې باندې هغه خپل ریاکشن کوي حکومت چې ښه حکومت جمهوري حکومت نو هغه جمهوري حکومت د هغې آراو د په رڼا کې قانون سازي کوي خو زه خو دا وایم چې دلته کې صورتحال د دې دا دی چې دوی یو طرف ته د آرډیننسو سهارې اخلي بل طرف ته نان ایشوز چې کوم دی زما د پی ټي آی چې دلته کوم ایم پی اے صاحب دی زه خو هغه ته دا وایم چې ته دې ته وګوره چې ستا کوم مرج ایریا د کوم علاقې نه ته راغلی موږ ته هم د هغه علاقې پته ده چې هغه ټول عمر پسمانده پاتې شوي دي جنګ زده پاتې شوي دي ځپلی شوي پاتې شوي دي هغه علاقو دی وکې کوم صورتحال دی په کار دا ده چې دوی هغې طرف ته توجه ورکړی حکومت او په دې وخت کې دوی په داسې ایشوز کې چې دی قوم مبتلا کوي چې د هغوی نه د هغه د ګرانۍ حوالې سره د مهنګایي حوالې سره په دې وخت چې ملک هم صورتحال دی په دې باندې ته چېرته بریفینګ قدرې وانه اخیسته صرف یو بریفینګ اخیستی کېږي چې په نیب کې د نواز شریف کیس چېرته لاړه شهباز شریف کیس چېرته لاړه د اپوزیشن کیس چېرته لاړه نو زه دا وایم دا د دې یو نااهلی یو علامت دی چې دوی د آرډیننسو سهاره اخلي. ټیک ده. شفیق صاحب یو خو دا ده چې ولې ضرورت پیښ شو په دې موقع باندې چې په ملک کې نور ډېر ایشوز دي دغه څنګه چې د نورو دغه هم خبره وکړه په دې باندې چې په دا کې شوی وی په اسمبلی کې په دې باندې خبره شوې وی باقاعده بحث پې شوی وی د هغې نه پس یو پیکیج راوړلی شوی وی څنګه چې فضل الله صاحب وي په دې کې ډېر مسایل دي نو دغه مسایل چې کوم دي هغه به په کومه طریقه تاسو هینډل کوئ؟
ارشاد صاحب تاسو ویل چې یاره لکه څنګه چې مخکې ما خبره وکړه که دا مونږ اسمبلی ته راوړو د اپوزیشن د نیت او دغه مونږ ته پته را چې د اف ای ټي اف غوندې معامله کې دوی انارو ډیمانډ کولو هغه لکه د دوی هغه اوس ریټن کې ثبوت شته دی چې دوی انارو ډیمانډ کړې وه نو زه ریټن کې چا نه د اپوزیشن لیډرز چې کم کمیټي وه هغوی چې کم مذاکراتي کمیټي وه په هغې کې صرف دوی انارو ډیمانډ کړی و چې یاره مونږ ته د انارو میلاو شي او انارو خو دوی ته ورکولی ځکه نشي چې دوی کم حال د ملکي خزانې کړی دی د مونږ د لکه د ملک مستقبل سره کم کلواړ کړی دی چې کله نه پی ټی آی ګورنمنټ راغی نو لکه کچېرې سعودي او د نورو ملکونو مونږ سپورټ کړي نه وای نو مونږ به ایز ا ډیفالټر ډکلیر کېدی نو ګوره دا خو داسې خبرې دي چې آرډیننس هم لکه دام یو طریقه کار دی چې مونږ سره دا اختیار شته چې آرډیننس په ذریعه باندې او بل تاسو ویل چې اوس څه ضرورت پیښ شو ضرورت خو دا دی چې الیکشن کمیشن ته دا اتھارټي ورکړی شوه چې هغوی انتظامات وکړي لکه څنګه دوی ویل دی کې به کنسلټنټس هایر کیږي هغوی به ګوري چې یاره لکه دا مونږ په څه طریقه باندې لکه د دې ارینجمنټس وکړو او هغه چې پول پروف وي نو هغې دپاره وخت هم درکار وي لکه اوس که مونږ دا لیټ کوو او بیا این د الیکشن په موقع باندې بیا مونږ کوشش کوو نو بیا به هم دا خبره کیږي چې یاره اوس خو ټایم ډیر شارټ دی نو زه ویم چې دې کې خو څه داسې خبره نشته پکار دی چې دوی د ملک یا د ملک کې چې کم باشنده خلک دي او د هغوی د فایدې دپاره یو قانون سازي کیږي پکار دی چې دوی یې سپورټ کړي شفیق صاحب الیکشن کمیشن هم په دې باندې تحفظاتو اظهار کړی چې زموږ سره ډو مشاورت شوی نه دی او ډایرکټ دا فیصله وشوه دغه دومره اسان کار نه دی دې دپاره به تقریبا 3 لکه پورې الکترانیک ووټینګ مشینونه چې کوم دي نو هغه اخیستلی کېږي جوړولی کېږي به ډېر ګران کار راغلی و چې موږ اډو په اعتماد کې اخیستلی نه یو او د اختر نوس هغې خپل په دې اړه باندې خپل اجلاس هم راوښتی دی چې په دې باندې موږ خپل الیکشن کمیشن لخوا چې کوم آینده لایمل دی هغه به موږ ورکوو په دې باندې ارشاد صاحب ګوره ګورنمنټ په خپل پارټ باندې خپله ذمواري پوره کړه الیکشن کمیشن ته اتھارټي ورکړه امپاور یې کړو چې یاره تاسو دغه ارینجمنټس وکوئ اوس په الیکشن کمیشن باندې دا چې دوی په هغې باندې څه ریسپانس ورکوي خو ګورنمنټ پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې چې د اوورسیز پاکستانیز کوم حق و هغه یې ادا کړو لکه نور مخکې خو دې کې به خبره کېږي ډسکشنز به کېږي خو لکه مونږ ګورنمنټ په خپل پارټ باندې خپله ذمواري پوره کړې ده په دې سلسله کې مصباح الدین صاحب وایي چې موږ حکومت چې کوم دی خپله ذمواري پوره کړه آرډیننس یې راوستو نور څه ذمواري به جوړېږي که هم بس دغه آرډیننس راغو او بس نور الیکشن کمیشن کار دی ځکه چې الیکشن کمیشن په هغې باندې تحفظاتو اظهار هم کړی دی او وایي چې دا دومره اسان کار نه دی چې څوک آرډیننس ډایرکټ راوړي او بس بیا دا وشي بغیر څه مشاورت نه ارشاد بھائی اصل کې حکومت چې دلته کومې ذمه دارۍ وي په ملک کې دننه هغه ټولې کمپلیټ شو نو نه پس د دې بهر هم دا اراده شوه چې یاره بهر کومې ذمه دارۍ دي چې هم پوره کړو د دې الټه ګنتي سټارټ شوې ده دې ته په خپله حلقو کې چې کوم دی فاورډ بلاک یې لګې دی جوړېږي په سینټ کې چې کوم دی دي وکتل چې یاره لکه کم طریقې سره لکه دی هغه شکست سره مخ شوه او دی لکه دا نه ګڼي چې ګینې یاره مونږه د قانون سازۍ لکه دی خو د قانون سازۍ حواله ورکوي چې قانون سازي دي په صحیح معنو کې وشي صحیح دا خو مونږ غواړو چې په صحیح معنو کې به دا راغلی وي سملیاته په دې باندې به چې کوم دی ښه ډیبیټ شوی و په دې باندې به ښه رایه راغلې وه او بیا چې کومه قانون ساز اداره ده په هغې کې کومه قانون سازي شوې نو هغه شکل کې به شوه زه حیران دی چې لکه دا څه وجه ده چې دې ته د آرډیننسو سهارې ضرورت پیښیږي او آیا دا دی په خپله کوي که نه دا ورته څوک وایي د دې هم اندازه نه لګي ځکه چې موږ خو ګورو نو اکثر ټایم کې وزیر اعظم داسې خبرو کی چې هغه د ملک عوامو په هغه خبرو باندې په هغه ایشوز باندې د ملک د عوامو چغې خیجې لګېدې او چې وزیر اعظم نه تپوس کوي نه و چې نه یاره ما ته خو اندازه نشته چې دا کار داسې شوی دی نو زه حیران یم چې اوس د آرډیننسو سهاره دی ولې علي او د دې دته ولې ضرورت پیښیږي ځکه چې په ملک کې نور دومره غټ ایشوز دي په ملک کې نور دومره غټ د ملک معیشت لګی دی ټول دغه طرف ته روان دی د ملک تعلیمي نظام چې کوم دی نو ټول لګی دی تباه و برباد شو هغه ایشوز طرف ته د دې دیان نشته دی
زه خو حیران دیم دي اصل کې دا دغه نه خوند لري نو که فرض کړې خوند دپاره راغلي ما خو مخکې یو پروګرام کې ویلو موږ ته به اخره کې چې کوم دی نو زموږ پرایم منسټر به یو بیان ورکوي څو کاله پسه هغه به د دې ملک نه نی بل ځای نه ورکوي چې ما ډېر د دې ملک د ټیکولو کوشش وکړو خو به زما د وس کار نو صحیح ده. فضل الله صاحب یو خو بار بار شفیق صاحب هم ذکر کوي، حکومت هم ذکر کوي چې دا اډیننسونه موږ راوړو نو د دې مین وجه هم دغه ده چې دا اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي هغه موږ سره کینی نه او که موږ سره کینی نو بیا زموږ نه هغې انارو غواړي. اوس هم دوی ذکر وکړو بار بار، تاسو واقعي چې انارو غواړئ او بلکل دوی دا ذکر هم وکړو چې په ریټن کې شته چې هغه انارو دوی غوښتلې زموږ نه. مورې ښه خبره خو دا ده چې دوی د غیرټن انارو ذکر کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دې وخت کې حکومت په دې پوزیشن کې دی چې هغه د اپوزیشن نه لګیا دی انارو غواړي. دې وخت کې څومره ضمني الیکشنې کېږي او دوی د بدترین شکست سره لګیا دی مخامخ کېږي. زه خو وایم د 11 الیکشن دی چې ټولې دې الیکشنې بېلې سوا د یو ځای نه باقي ټول الیکشنې دوی بېللي دي. خو ورسره زه دا خبره کوم چې که دا چېرته 15 شپږ مینیز یا 10 مینیز دغه رنګ ضمني الیکشن راغی نو دی خو اتوماتیک مطلب دغه هم دغه لږ غونډه ساده اکثریت دی او دغه اپوزیشن چې کوم دی نو په خپله مدینه د دې په دغه باندې د ګورنمنټ نه وار خطا دی. خو زه دا خبره کوم چې د ده نه انارو څوک غواړي نو په کار دا چې د پبلک یقین وارو. دې وخت کې صورتحال دا چې په نیب چې کوم دی نو هغه د عمران خان بالکل داسې ده چې لکه هغه ذاتي اداره جوړه کړې ده او نیب کیسونه ځي او په عدالتونو کې هغه چې دی مسترد کېږي عدالتونه لګیا دي د هغې خلاف فیصلې ورکوي. نو دې وخت کې په ځای د دې باندې چې عوامو ته ریلیف ورکړي زه تاسو ته دا خبره بلا د سیاسي دغه نه بالاتر وکړم چې دې وخت کې د روژې میاشت ده او نن ګرمی لهر هم زیات دی او زه چې دې وخت کې را روان وم د یوټیلیټي سټور په مخ کې 150-200 زنانه او دغه رنګ سړي چې کوم دی نو هغوی د یو تیلې دپاره د سحر نه خوار زار کېده او هغوی په د یوټیلیټي سټور په مخ کې باندې ولاړو. نو موږ خو دوی چې عوامو ته ریلیف ورکړه عوام باید نه بعد بیا ستا چې دی د نورو شنو ته ګوري ستا فارن پالیسي په اسمبلی کې نه ډسکس کېږي ستا د ملک نیشنل ایشو او بل دی چې کومه ګیله کوي نو دا به په ریکارډ باندې ده چې کله مخکې په یو ایشو باندې وزیر اعظم دی راوغتل نو وزیر اعظم صرف یو منټ لراغې خپله خبره وکړه د اپوزیشن لیډرز نه بهر ته ووته هغه کې خو دا صلاحیت هم نشته چې د اپوزیشن سره مخامخ شي اپوزیشن سره مذاکرات وکړي اپوزیشن سره خبرې وکړي په اسمبلی کې هغه په خپله دې وخت کې د دې یعنی د اسمبلی نه کوشش دا کوي کناره کشي کوي. ښه خبره خو دا د اسمبلی ته تر وته سره اسمبلی کې اکثریت دی که اپوزیشن مخالفت هم کوي نو ته هغه بل پاس کولی شي. نو لهذا دا اډیننسو سره راغستل دا په خپله د یعنی د سره د دې خبرې هم خوف دی چې یاره زما ایم این ایز زما ایم پی ایز او زه خو دا کل کر دا خبره کوم چې راتلونکي وخت چې کوم دی د پی ټي آی شیرازه چې کوم دی اب کراوېدو والا. ټیک ده ګرانو کتونکو خبرې اترې به زموږ همدغه شانتې روانې وي خو موږ سره د وړې غوندې دمې ټایم دی او دمې نه چې واپس راشو نو بیا یو بل چې کوم آرډیننس جاري شوی دی د والدینو او د ماشومانو د هغې د بچو په اړه باندې په هغې باندې مو هم خبرې کوو خو ځو دمې طرف ته موږ سره اوسئ. دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. په دې سیګمنټ کې موږ خبره اتره کوو د دغه دویم آرډیننس چې کوم صدر مملکت لخوا راغلی دی چې کوم بچي هغه خپل والدین د کورونو نه وباسي نو په هغې باندې د یو کال قید او دغه شان جرمانه وي دغه شانې که د کرایې کور هم وي نو دغه د بچو د ملکیت په صورت کې به هغې والدین چې کوم دي نو هغه د کور نه نشي ویستلی. په دې باندې به خپل پینلسټ خبرې اترې کوو خو موږ سره موجود دي بشرا اقبال حسین یہ سماجی کارکن دی اور سینئر صحافی دا. بشرا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرڈیننس صدر مملکت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اوور آل ہم اگر دیکھیں نا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایٹ لیسٹ جتنا میرا ایکسپوئر ہے کہ ویسے ہی ہمارے ہاں حالات اتنے کو برے نہیں ہیں اور کوئی ہر دوسرے گھر میں سے ایسا نہیں ہو رہا کہ والدین کو کوئی نکال کے باہر پھینک رہا ہے. لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں اس کے باوجود والدین کی سے ہوتی ہے. والدین کا ایک ہمارے ہاں مقام ہے اور لوگ اللہ سے ڈرے نہ ڈرے معاشرے سے ڈرتے ہیں. معاشرہ تو لعنت کرتا ہے ایسے کسی بھی شخص پہ جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرے اور اپنے والدین کو گھروں سے نکال دے. گھروں کے اندر برا سلوک جو ہے وہ گھروں کے اندر ڈومیسٹک معاملہ ہوتا ہے تو وہ شاید رہ بھی جاتا ہے
لیکن اگر کوئی اپنے والدین کو نکال دے تو اس کو تو معاشرہ بخشتا نہیں ہے، اس کو تو باقاعدہ طور پر لوگ ناطقہ بند کر دیتے ہیں، وہاں پر رشتے ناطے نہیں دیتے، وہاں مطلب بہت ساری بات ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں پھر بہت برا سمجھا جاتا ہے ان کو. تو یہ سوشل پریشر تھا، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز آ رہی تھی، شکایات اگر ایسی کوئی مل رہی تھی کہ بچے اپنے والدین کو گھروں سے نکال رہے ہیں، تو اس پر قانون سازی بعد میں آتی، اس پر پہلے آگاہی پھیلائی جاتی کہ اس کے کازز کیا ہیں، ان کو تو پہلے دیکھیں، پہلے چیک تو کریں کہ آخر کہاں پر یہ بات ہوئی، کیوں والدین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس پر آگاہی پھیلائی جاتی، اس کو اس پہ ڈرامے بنتے، اس پہ مباحثہ ہوتا، اس کو ڈسکس کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہیں جا کر اس کے بارے میں بات ہوتی. حکومت نے اپنے سر سے یہ والی تو ایک طرح سے چیز اتاری ہے کہ بعض اولڈ ہومز اگر بن رہے ہیں یا کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بزرگوں کو رکھنے کا انتظام ہے، تو میرا خیال ہے کہ آگے آنے والے وقت کے لیے یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے. ریسورسز اگر محدود ہوں گے، گھر چھوٹے ہوں گے، تو والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ایک کمرے کا گھر ہو تو والدین کو بھی رکھیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھیں، تو سب کے لیے مشکل ہے. تو لانگ ٹرم میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اس پر اسی طرح سے اچانک سے ایک ایمرجنسی سا قانون لا کر تھوپنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. میڈم آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ان حالات میں کہ ملک میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان حالات میں صدر مملکت کی جانب سے یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت تھی؟ مطلب آرڈیننس جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر قانون سازی ان دا فیوچر شاید ہوگی، یا اس پر ان کو لگ رہا ہے کہ قانونی طور پر کوئی مطلب ہونی چاہیے بات. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، بہت مائنر سا سیگمنٹ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس پر آگاہی ہونی چاہیے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، خاندان میں اوور آل ایک معاشرے کی اکائی چونکہ ایک گھر ہے، تو گھر کے اندر جو افراد ہیں ہر فرد کے حقوق کیا ہیں، اس پر آگاہی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح کی چیزیں ہیں. اور دیکھو یہ اس طرح کی چیزیں نا آنیسٹلی اسپیکنگ ارشاد اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کسی کور ایشو سے، جو اصل معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ حیزرڈ کسی بھی نان ایشو کو ایشو بنا کر اس کے اوپر بس آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے اوپر اب تم اور میں بات کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر کو اور لوگ بھی بات کریں گے. تو اصل میں اس وقت ہمیں بات کس چیز پر کرنی چاہیے تھی؟ ہمیں پاکستان کی اکانومی پر بات کرنی ہے، مہنگائی پر بات کرنی ہے، کووڈ پر کرنی ہے، اور کتنے ہزاروں ایسے مسائل ہیں جن پر پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے انرجیز جو ہیں وہ یا ہمارے وسائل جو ہیں وہ اس طرح کے نان ایشوز پر جا رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا خاندانی نظام ابھی قائم ہے. گھروں کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ منافقت کی زندگیاں گزاری جا رہی ہیں، مطلب ساس سسر کی خدمت کے لیے بیویوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، خود ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اسی طرح سے بیویاں جو ہیں ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پیرنٹس کو، جو پیرنٹس ان لا ہوتے ہیں، ان کو پھر نقصان دیتی ہیں، یا ان کو بے عزت کرتی ہیں، یا ان کو تنگ کرتی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن فارملی گھروں سے باہر نکالنے کا ابھی تک ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے. اور ابھی ہمارا معاشرتی اقدار جو ہے وہ اس چیز کو کی اجازت بھی نہیں دے رہی، اس کو افورڈ بھی نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ سوشل پریشر ہی بہت زیادہ ہے. گھروں کے اندر ہم جو مرضی کریں، ہم کتنے ہی منافق ہوں، کتنے ہی ہم بدتمیز ہوں، والدین کے ساتھ چیخم دھاڑ کرتے ہوں، ان کو مار پیٹ بھی شاید کسی حد تک کوئی کرتا ہو، زیادہ تر اگین وہ بھی بہت ایکسٹریم ہو جاتی ہے. ان کو والدین کو تنگ کرنے والے حالات ضرور ہیں، لیکن ان کو پراپرلی گھر سے باہر دھکا دے دینا جو ہے وہ ابھی بہت کم ہے. اٹس ویری ریئر. انڈیا میں یہ مسائل ہیں کیونکہ میں نے ان کی شارٹ فلمز دیکھی ہیں بہت ساری. وہاں پر اگین غربت ہے، چھوٹے گھر ہیں، چھوٹی چھوٹی سے جگہوں پر لوگ رہتے ہیں، اور والدین ان کی جو ہیں ان کو افورڈ کرنا انہیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا چلن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ بیوہ عورتوں کے حوالے سے. وہاں ان کو آشرم میں چھوڑ آتے ہیں کہ جی یہ کیا تو ہمارے اوپر برڈن بن گئی ہے. اور وہ ایک تمہیں یاد ہوگا امیتابھ کی بڑی مشہور سی فلم تھی باغبان، تو وہ اس کو لے کر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں. لیکن اگین ان کے معاشرے میں بھی لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو تو لعنت کرتے ہیں اس بات پر.
جبکہ ویسٹ میں ذرا حالات اور طرح کے ہیں. وہاں پر والدین بھی بچوں کو 18 سال کے بعد نہیں رکھتے اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ جائیں اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، اپنی رہائش کا انتظام کریں. اور یہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے یا کانٹیکٹ میں نہیں رہتے. اور اسی طرح سے پھر بعد میں لیٹر آن بچے بھی ان کو نہیں رکھتے، اور اولڈ ہومز کے لیے پھر وہاں پر انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور بکنگز ہوتی ہیں اور اولڈ ہوم میں لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی کرونا کا جب آغاز ہوا تھا تو بے شمار گھروں میں بزرگ جو ہیں ان کو سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جی بزرگوں کو ہو رہا ہے، 60+ جو ہیں وہ ایٹ رسک ہیں، 60+ کو جلدی ہو رہا ہے تو ان کو وہ کریں. مطلب میری جاننے والوں میں کئی ایک لوگ ایسے تھے جن کے والدین کو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ شاید کرونا پازیٹیو ہو سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، ہر بندے کو ہی کرونا کے اس میں ڈالا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا ان کو آئسولیشن میں ڈال دیں. تو لوگوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم آئسولیشن میں کیسے ڈال سکتے ہیں، ان کی جو 4 دن کی زندگی ہے ان کو ہم دیکھیں نہ یا ان کے ساتھ نہ رہیں تو وہ 4 دن کی زندگی گھنٹے پہ ختم ہو جائے گی. اور لوگوں نے دے ریفیوزڈ. مطلب میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ انتہائی بیمار والدین کے ساتھ لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. اور میں اپنی مثال اگر تمہارے سامنے رکھوں، میں نے 20 سال اپنی ماں کی خدمت کی ہے. میں نے شادی نہیں کی، میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ گزار دی ہے. اور اسی طرح سے میں اور بہت لوگوں کو جانتی ہوں. تو مجھے یہ آرڈیننس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو لانے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی. صحیح، ډیره مننه میډم موږ له د ټایم راکولو. شفیق صاحب، یو په دې حالاتو کې د دې آرډیننس کم ضرورت پیښ شو؟ پاکستان خو که موږ وګورو اورال دغه کیسونه چې کم دي نو په پاکستان کې خو ډېر کم دي، بیا ولې ضرورت پیښ شو چې تاسو دغه آرډیننس راوړو؟ ارشاد صاحب څنګه چې موږ مخکې خبره وکړه چې آرډیننس یا قانون سازي چې کیږي د وخت ضرورت مطابق په هغې کې ترامیم هم کیږي او قانون سازی هم کیږي. دا داسې نه ده چې حکومت بس اسی یو آرډیننس پیش کړو. زمونږ په اسلام آباد کې 25% پیرنټس چې دي هغه ریشو 25% ته رسېدلې ده چې هغه فزیکلی اسالټ شوي دي او هغه کې زیاتره د کورونو نم پکې بهر شوي دي او هغه په داسې سنټرو کې پراته دي. نو که موږ په اسلامک پوینټ آف ویو سره وګورو، موږ خپل مذهبي چې زموږ کم اقدار دي او په هغې سم وګورو، نو دا قانون سازي چې دا څه لکه یو داسې شی نه دی چې هغه په معاشره کې مزید د سره به بهتري راځي. ګوره په قرآن او په حدیثو کې دا ویلې شوي دي د توحید نه بعد چې زور ورکړی شوی دی هغه د والدینو سره په ښه سلوک باندې او د هغوی عزت او احترام باندې ورکړی شوی دی. نو زه ویم چې دا یو ډیر اهم قدم دی او دې سره لکه ګوره زمونږ یو خو د پارټۍ بنیادي چې کوم دغه دی انصاف دی، او که مونږ وګورو د مونږ په معاشره کې پکار دی چې هر چاته انصاف ملاو شي. کم آرډیننس چې راوړی شوی دی او پیرنټس ته کم په هغې کې رایټس ورکړي شوي دي، نو دې سره خو معاشره کې ډیره بهتري به راځي او هغه خلک چې هغه د دې جرم مرتکب کېدل د هغې په هغې کې به ډېر کمی راشي. نو زه ویم چې دا ډېر خوش آیند دي زموږ د ملک زموږ معاشره. لکه څنګه میډم وویل چې زموږ معاشره هم اجازت نه ورکوي. موږ معاشره خو ځکه اجازت نه ورکوي چې زموږ یو اسلامي اقدار دي، زموږ د مذهب څه داسې درس و تدریس دي چې هغې کې موږ ته دا ویلي شوي دي چې د پیرنټس ډېر زیات حق دی. تر دې پورې ویلي شوي دي چې اوف قدرې به هم هغوی په مخ کې نه کوي. نو بیا چې هغوی ته د کور نه وباسي بیا دا کم جرم دی، دا خو زمونږ په مذهبي هغه کې مجرم دی او زمونږ د ملک په قانون کې دا به مجرم شي. او د هغه خلاف لکه هغې کې پیرنټس ته چې دي ډېر بنیادي رول دا ورکړی دی چې که چیرې د بچو دا کور د بچو هم وي بیا به هم پیرنټس نشي بهر کولی تینا. او کم لکه پیرنټس کولی شي چې بچی نافرمانی کوي یا هغوی سره هغوی سلوک ښه نه وي هغوی بهر کولی شي. او په دې کې ډېر ښه رول ډي سي ته یعنی ډپټي کمشنر ته ورکړی دی چې تاسو به دا شی چې دی انشور کوئ که تاسو ته کمپلینټ راشي. نو زه ویم چې دغه شی پکار دی چې مونږ اپریشیټ کړو. لکه دغه د ریاست مدینه هغه خدوخال دی چې په هغې کې خلکو ته کم انصاف ملاوېدو، کم مساوات ملاوېدو.
نو ریاست مدینه زمونږ اکثر د زمونږ اپوزیشن ملګري وایي چې یاره دا څنګه ریاست مدینه خو ګریجولی د هغې یو چې کم خدوخال دي هغه په معاشره کې روان دي. لکه په ړومبي ځل باندې زمونږ ملک کې چې کم بې کوره خلک دي د هغوی ذمواري اخلي. کوئی بوکا نسوی پروګرام راځي چې یاره لکه دا د سټیټ ریسپانسیبلیټي ده چې د چا څه وارث نشته پکار دی چې د هغې وراثت سټیټس واخلي، ذمواري واخلي. نو دا داسې اقدامات دي پکار دی چې مونږ د یعنی اپوزیشن برای بس صرف د دې دپاره چې مونږ د ګورنمنټ حصه اختلاف برای اختلاف نه پکار. شفیق صاحب دا وایي که فرض کا د کور نه یو بچی دی هغه خپل پلار وایستو په هغې باندې بیا قانون په عمل کې راغی، دغه خپل زوی چې کوم دی نو هغه جیل ته لاړو، په هغه جرمانه هم دغه شوه، د هغې جیل نه چې واپس بیا خپل بچی کله راشي نو بیا هغه وروستی تعلق او رشته چې کوم دی نو هغه بیا څنګه برقراره ساتو؟ په دې دپاره بیا څه کول پکار وي؟ ګوره ارشاد صاحب که مونږ جرم مخنیوی چې دی کیږي په دې طریقه باندې چې ته مجرم ته سزا ورکې، معاشره چې دا قایمه په دې باندې دا پکار دی چې مونږ مجرم ته سزا ورکو، که نه مونږ داسې یو داسې بهانه جوړه کړو چې یاره بس مونږ به مجرم ته ځکه سزا نه ورکوو چې هغه بهر راشي نو هغه به بیا ډېر زیات نقصان دی وي. نو که تاسو وګورئ دا جیلونه چې ډک دي او په دې کې اکثر داسې سنګین جرایمو والا خلک هم وي خو چې بهر راشي بیا په معاشره کې هغوی ته یو سبق ملو شوی وي. نو زه دا نه ګڼم چې دا شی مونږ یو بهانه جوړه کړو چې د مونږ کم پیرنټس کم حقوق دي هغه مونږ ته خپل مذهب هم ښایي او هغه زمونږ ګورنمنټ هم مونږ باندې همغه امپلیمنټ کوي چې کم ګوره په دې باره کې بې شماره حدیث دي، بې شماره آیتونه په قرآن کې راغلي دي چې په توحید پسې چې دي په عوض بیا د پیرنټس په حقوقو باندې د هغې څه په حسن سلوک باندې زور ورکړی شوی دی. نو د دې نه ایشو نه دي جوړول پکار او پکار دی چې موږ دا اپریشیټ کړو. ټیک ده. مصباح صاحب په پاکستان کې دا قسمه کیسونه چې کم دي نو موږ ډېر کم وینو چې هغه خپل بچي چې کم دي نو هغه خپل مور پلار د خپل کور نه وباسي. نورو ملکونو کې کیدای شي هغه کیسونه ډېر وي. په دې موقع باندې ستاسو په خیال سره د دې څه ضرورت و د دې قسمه هارډیننس؟ یار ما ارشاد بھائی مونږ خو ځینې داسې د ګورنمنټ داسې خبرې وورو چې حیران شو ورته. هغه ویلي ولي ته چا ویلی چې په دې میره باندې اور ونه لګي، وي هغې ویل ښه ده چې ورپام مې دی. لکه د دې نه څوک انکار نشي کولی چې د والدینو څومره حقوق دي. لکه مونږ ټول مسلمانان یو او پښتانه یو او د پښتون او د مسلمان هغې چې کوم دی خپل یو چې کوم زموږ تهذیب دی هغې لاندې چې کوم دی لکه د والدینو دومره غټ حقوق دي، بلکې د پلار په رضا کې چې کوم دی نو د الله تعالی رضا ده. دغه رنګ د مور د خپو لاندې چې کوم دی نو جنت دی. خو زه خو حیران دیم چې لکه دومره غټ مسایل پراته دي په دې وطن کې په دې ملک کې چې د هغې د وجې نه لګی دی ملک او دغه څومره نقصان طرف ته روان دی. لکه د دې اډیننس خو ماته خو زما په ذهن کې خو ماته اړو دغه نه ښکاري، ځکه چې لکه زمونږ ټیک ده په اسلام آباد کې یا په داسې بعضې ځایونو کې به دا ایشوز جوړېږي وي به، خو لکه هغه ما په خیال دومره ایشوز نه دي چې لکه یې دپاره ته یو اډیننس نافظ کړو دغه کې داسې دومره ماته دومره دغه ایشوز ښکارېده نه، ځکه چې والدین خو چې کوم دي نو هغه خو به زمونږ دپاره چې کوم دی نو لکه د الله تعالی درجه لري. صحیح. ځکه چې د الله تعالی رضا چې کوم دی نو دا د پلار په رضا کې ده خو بس هغه درجه شو. صحیح ده. فضل الله صاحب دې وخت کې چې دوی آرډیننس راوړو بجای د دې که دغه قانون دوی اسمبلۍ ته دغه بل راوړی وی او د اسمبلۍ نه باقاعده قانون سازي دې شوی وی نو زما په خیال سره څومره اپوزیشن جماعتونه دي نو هغې په خپله هم که یو دغه دی نو هغه یو د اسمبلۍ غړی دی، قومي اسمبلۍ غړی دی، سینیټر دی، نو په خپله هم یو پلار دی. نو داسې قانون سازي که فرض که راوړی وی یو بل راوړی شوی وي اسمبلۍ ته، ستاسو په خیال سره ټولو به د دې حمایت نه وی کړی؟ یو طرف ته که تاسو دا وګورئ چې مخکې دا کم دی نه مخکې ټاپک و چې یاره دا چونکې د را روان الیکشن دی او بیا په هیله اورسیز پاکستانیانو
دلته خو ستاسې د ایمرجنسي نوعیت مسله نشته او دا چېرته مونږ نه وایو چې د اپوزیشن مطلب دا دی چې د هر ښه اقدام چې کوم دی د هغې به مخالفت کوي. نو زما په خیال باندې دا ایشو چې کوم ده دا پارلیمنټ ته راوړل پکار و. په پارلیمنټ کې چې کوم خلک ناست دي د قوم د ضمیر اواز وي، د قوم د احساساتو د جذباتو ترجمان چې کوم دی نو هغوی منتخب ممبر د هغې مطلب د ترجماني کوي. بله زه خبره دا کوم مسله دا ده که دې څنګه د اسلام آباد د یو ایریا دغه وکړه پکار دا ده چې داسې ایشو ده دا بالکل پبلک پول پکار دي، سیول سوسایټي پکې نو الکول پکار دي، ایجوکیشنز پکې نو الکول پکار دي. دا غټه مسله چې کوم ده د اقدارو ده او زمونږ اقدار ولې لګیا دي پروزي نو په دې باندې ډیبیټ پکار دی او هغې وجه ورې بنیادي وجه چې کوم ده نو هغه دا ده چې یو طرف ته اخلاقي بېراروي ده، بل طرف ته چې کوم دی بېروزګاري ده، بل طرف ته چې کوم دی زمونږ د یو ویلفیر سټیټ نه دی چې یاره هغه پلار چې کوم مطلب دا چې دغه مقام ته رسي د هغه دپاره د حکومت د طرف نه یو ویلفیر سټیټ په صورت کې یو وظیفه پکار وه. په ځای د دې باندې چې مونږ مطلب دا چې لنګرې کولاو د خلکو نه مطلب خیرمار جوړو او څنګه په یوټیلیټي سټور کې په کتارونو ودرول دا کرنګ چې دی د خوراکونو دپاره د هغې نه د محنت جذبه ختمول او هغه یو داسې قوم جوړول چې هغه مطلب دا چې ټول عمر به د دې بهکاري په طور باندې هلته ولاړي. په ځای د دې چې موږ دغه کړی نو موږ سعودي ته لاړو هغې نه موږ د فطراني غواړو چې یاره موږ د فطرانه راکړي او زموږ قوم چې کوم دی نو هغه 16,000 دغه به ورته بیګز به ورته میلو شي پای باندې زموږ قوم د دغه نه وځي د معاشي چې کوم بدحالي ده. زه دا خبره کوم چې چونکې زما خپله د ایجوکیشن سره واسطه ده دې وخت کې د ایجوکیشن سلسله چې کوم ده هغه منقطع ده. که چېرته دا زموږ په کار دا چې په نصاب کې په دې باندې باقاعده ریسرچ وشي چې هغه زموږ مطلب دا دی چې د قوم ته د قوم بچو ته د هغې ته د والدینو هغه حقوق چې کوم دی هغه ورته وښي، څنګه سیمینارز ورباندې وشي او څنګه زموږ د ورور خبره کړه په قرآن مجید کې چې دا کوم ذکر چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما نو دا که چېرته د ماشوم اخلاقي تربیت وشي د زوی اخلاقي تربیت وشي نو الحمدلله زه دا وایم چې دا د یو خاص لږ ایریا ذکر دیو که مجموعي طور باندې زموږ معاشره چې کوم ده هغه الحمدلله اوس هم د والدینو د اقدارو د بزرګانو د عزت او د اکرام مسلم چې کوم د دې وخت کې دی هغه ټولو باندې زموږ معاشره کې الحمدلله د دنیا د ډېرو ملکونو نه زموږ وطن کې صورتحال ښه دی. خو بیا هم زه دا خبره کوم که دا دومره اهم ایشو ده نو د دې کې د اډینس ساره ولې دا خو کم از کم اسمبلی ته راوړي چې په دې باندې ټول بحث وکړي او په هغه بحث په رڼا کې یو قانون سازي وشي نو بیا به هغه بهتر وي. ټیک د ګرانو کتونکو خبرې اترې به زموږ روانې وي د مې طرف ته ځو چې د مې نه پس واپس راشو نو بیا به په لاکډاون باندې هم لږ خبره کوو چې دغه په ټول ملک کې کوم لاکډاون لګېدلی د هغې به څه اثرات وي او دا کوم چې د کورونا کیسز وي په هغې به څه کمې راشي او که نه په دې به خبره کوو. خو ځو د مې طرف ته موږ سره اوسئ. د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. خبره تر به کوو په دې سیګمنټ کې د لاکډاون په حوالې سره. شفیق صاحب کوم لاکډاون چې لګېدلی دی د کوم دغه ته دا ولګېدو څومره ضرورت د دې مخې ته راغو چې دغه لاکډاون په ټول ملک کې ولګېدو او څه ګڼئ تاسو چې کوم په دغه باندې د دغه روح د چې کوم د دې خپل روح د هغې مطابق عمل درآمد وشي نو دغه چې کوم لویه وبا ده د کورونا څومره دغه باندې کې کمی پکې راتلی شي؟ ارشاد صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټوله دنیا د کورونا وبا په لپیټ کې ده او چې کم تھرډ ویو دی یا دریم لهر دی هغه هم تاسو ولیدو چې ډیر په تیزۍ سره په ملک کې خورېدو او زمونږ چې کم ګاونډي ملکونه دي د انډیا غونته کې یو ملک چې په هغې کې اکسیجن ناپید شو یعنی خلکو ته اکسیجن نه رسېدو تر دې پورې حالات خراب شوي وو. نو دغه ټولو حالاتو په نظر کې زمونږ چې کم دې دپاره کم ایکسپرټس ناست دي د اسد عمر صاحب په مشرۍ کې نو هغوی دغه لاکډاون چې دی د 9 ډیز یا 8 ډیز چې کم د عید هالیډیز کې به امپلیمنټ شو او لګیا دی دا هم په دې سلسله کې دی او چې مخکې زمونږ کم ایکسپیرینس دی یا مونږ کم فرسٹ ویو کې یا سیکنډ ویو کې زمونږ ګورنمنټ کم صاف لاکډاون یو دغه متعارف کړی او په ټوله دنیا کې اپریشیټ شو نو ګوره دا وبا چې دا خو طبعي روانه کړې دو او د ملک وسایلو ته که وګورې
نو زمونږ چې څومره آبادي ده په هغې نسبت باندې ډېر لکه مونږ یو کمزوری معیشت دی نو د دې وجې نه داسې ګامونه چې هغه د خلکو د صحت په حوالې سره دي د خلکو د ژوند د بچېدو باره کې دي نو دا لاکډاون چې دی هم ځکه چې دی په دې باندې اتفاق وشو او روان دی امپلیمنٹ کیږي او کله نه تاسو وینم چې لاکډاون شروع شوی دی دا چې کم تھرډ ویو په کم اګریسیو موډ کې انکریزنګ نمبرز لګیاو پیشنټس روزانه اسپتالونو ته راتلل او کم چې ایکټیو کووډ دغه 19 هغې کې کمی را روان دی نو هغه فیصلې چې هغه مونږ په ظاهره وینو چې د دې فایده سټیټ تم دا او د هغې چې کم آبادی ده یا خلق دي عوام دي هغوی ته هم فایده ملاویږي نو دا ضروري ګڼو مونږ او بالکل لکه دا ټیک خبره ده څنګه چې مونږ ملګري مخکې خبره وکړه چې یاره په ملک کې اوس هم هلته سټورونو ته خلک ولاړ وو بعضې ډېر سټورونه او هغه په دې لاکډاون په وجه باندې خلکو ته تکلیف وي به خو ګوره مونږ که مخکې خبره وکړو د مخکې ګورنمنټس هم د دوی د پارټۍ ګورنمنټ پنجاب کې او همدغه غنمو پسې خلکو د اوړو پسې په میلونو پسې د پیسو والا خلکو سوالونه کړي دي او دغه خپل اوړی ځان ته را پیدا کړي دي خو اوس چې کم حالات دي اوس هغسې نه دي قطار کې ودرېدل یا دا په دې حالاتو کې تاسو ولیدل چې حرمین شریفین کې هم یو ډیسپلین امپلیمنٹ شو او هغې دپاره فتوی راغلی چې یاره لکه مونږ په کار دی چې د دې وبا نه ځان بچ وساتو نو که چیرې مونږ په هغې کې دومره بندیزونه لګوو او په کار دی چې مونږ په عام ژوند کې هم څه ریسټریکشنز راشي چې مونږ اول د خپلو عوامو صحت بچ کو لکه مونږ خپل عوام بچ کو نو انشاءالله چې په ټوله دنیا کې زمونږ د ټولو نه لکه چې ښه رول دی د کووډ 19 په سلسله کې د مونږ د ګورنمنټ چې دی دا یو ډېر اهم پیشرفت دی او ټوله دنیا پاکستان حکومت چې کوم دی هغې رول تاسو وایئ چې هغه بیسټ دی مصباح الدین صاحب یو چې کوم تیر دوه لهر تیر شو په هغې کې حکومت وایي چې اپوزیشن جماعتونو چې کوم وو هغه د حکومت سره تعاون وکړو اوس چې کوم دا دریم لهر دی او ډېر خطرناک هم دی ځکه چې بهرحال پاک کې خو لږ ډېر کمی راغلی دی خو څه وخت داسې و چې زموږ سره هم هغه اکسیجن او هغه کوم هسپتالونو کې چې موږ بیډز کوم موږ سره وو د هغې کمی چې کوم نو موږ ته محسوسېدو هغه آلموسټ تقریبا فیل شوي وو په دې حالاتو کې په دغه لاکډاون چې کوم لګېدلی دی په دې کې د اپوزیشن جماعتونو د حکومت سره د تعاون څومره ضروري دی تاسو تعاون کوئ د حکومت سره اپوزیشن جماعتونه خو همیشه دپاره په داسې مسلو کې تعاون کوي بلکې تاسو وګورئ د موږ سند ګورنمنټ کې چې موږ کوم اقدامات دي موږ خو دې ته دا وایو چې تاسو ډېره سستروي کوئ لکه تاسو په کار دا ده چې هغه کوم کار موږ میش مخکې په کار دی هغه تاسو میش پس کوئ بلکې زه خو دا وایم چې وزیر اعظم د دې یو خبرې خو وضاحت وکړي چې یاره د په SOPs باندې د عملدارۍ دپاره د دا ویلو چې ما یو ټایګر فورس جوړ کړی دی نو هغه ټایګر فورس څه کارکردګي ښولې ده دا هغه ټایګر فورس کارکردګي دي خو که نه هغه ناکام شوي نو د هغې دم دي هغه ټایګر فورس د هغې دم دي وضاحت وکړي چې هغه ناکام شوی دی نو لکه دا صرف په خبرو باندې کارونه نه کېږي ګوره دې دپاره به عملي کارونه کول غواړي لاکډاون خو تا لګولی دی خو چې کوم دیاړیمار دی چې ګینې یاره سحر کري او ماښام ریبي لکه هغه طبقې له تا څه وکړه لکه کوم ځای له دې هغه طبقه ورسوله لکه دا خو دا لږ ښه دغه والا خلک یا چې کم دی نو تنخوادار خلک دا یو خو دا ګزاره روانه ده خو ته خو دا وګوره چې یاره د لاکډاون چې کم دی نو زمونږ نیګیټیو اثرات څومره روان دي لکه زمونږ معاشره څومره رستو روانه ده غریب د غربت هغه درجې تا کم پوینټونو له ورسولي د پولیس سروس اسپتال نه بله ورځ وایي نن اخبار کې هیډنګ وایي 24 مریضان ته نه وتښتېده د کرونا او په هغه 24 کې دوه واپس ګرفتار که دوباره داخل کړه لکه که په دې طریقه باندې فرض کړی وي په کار دا وه چې مونږ مینت کړی وی مونږ ظاهري کړی وی په هسپتالونو کې داسې سهولیات دي ورکړی وی چې یاره خلکو په خپله ویلی وی چې یاره موضوع هسپتال کې علاج کوو چې دوی د لاکډاون متبادل داسې دغه ورکړی وی څه فیسیلیټیز ورکړی وی چې خلکو په خپله ویلی چې یاره دا لاکډاون چې کوم دی نو نور هم پکار دی مونږ خو هېڅ قسمه زمونږ ګورنمنټ خو هېڅ قسمه چې کوم دی څه اقدامات کوي نه بلکې هغې خیرات ته په انتظار دي لکه چې کم اقدامات مونږ له ډېر مخکې نه پکار وو
پکار دا و چې ویکسینیشن مونږ اخیستی وی په بیه باندې روډ هم وی ویکسینیشن مونږ ډېر مخکې کړی وی د ټولو ملکونو نه مونږ وروستو هم په دې بنیاد باندې چې مونږ په دې انتظار ناست وو چې هله مونږ له به څوک په خیرات کې ویکسینیشن راکړي صحیح هغه دې د چاینا سره د خدای پاک خو کې چې د هغې هغه دغه مونږ له راوو هغه کیپ او هغه شیزو شو په سند کې تاسو وګورئ زما په خیال هغه یو عدد و شمار راغلی هم دی چې هر 10 لاک کسانو پسې 73,000 کسانو کورونا ټیسټ کیږي او هغه مقابله کې چې کم دی نو د پنجاب کې د 10 لاک پسې چې کم دی نو د 40,000 کیږي د پنجاب وزیر صحت په خپله دا وایي چې تاسو کم دا ویکسینیشن دی نو په خپل ذمهدارۍ باندې ولګوئ نو چې وزیر صحت دا وایي چې په خپل ذمهدارۍ باندې ولګوه نو عوام خو اسم دومره په تذبذب کې دي په شک کې مبتلا دي تاسو پوینټ ورسېدو فضل الله صاحب لاک ډاون دې موقع باندې څومره ضروري و د هغې لپاره چې کوم حکومتي اقدامات نو ستاسو په خیال سره هغه شوي زما لومبې خبره دا ده چې دا کمه دي په هفته کې د 2 ورځو لاکډاون و هغې زیاته مسلې زیاتې کې چې کم رش به د 7 ورځو هغه دي 15 ورځو ته راوسته نو هغه د 2 ورځو خلک چې کم دی نو هغه هم د 15 ورځو ته راغله او په هغه رش چې دی پای کې یو اضافه مو شوه دویمه خبره دا ده چې زه یو تجویز دا ورکوم دا پکار دا چې دوی په ډسټرکټ سطح باندې NCOC یو دغه جوړ کړي چې پای کې تاجران پای کې محکمه صحت پای کې محکمه تعلیم هغه ټول په دې کې شامل کړي پرایویټ تعلیمي ادارې چې دی د هغې نمایندګان په دې کې شامل کړي او بیا هغې په اعتماد کې واخلي او هغه ډسټرکټ په سطح باندې د دې فیصلو چې هر ډسټرکټ کې د جدا د هغې انوایرمنټ چې کوم دی د هغه ځای د ریشو چې کوم ده د هغې باندې خبره وشي بله زه خبره دا کومه ټوله دنیا ویکسینیشن طرف ته روانه ده زموږ وطن دا دی چې صرف د خیرات ویکسینیشن ته ناست دی او خپل طرف نه مطلب دا چې کوم کووډ 18 دی نو هغه په کووډ 19 په ختمولو کې چې دی هغه ناکامه شوی دی زه دا خبره بله کومه چې کله ډینګي راغلی نو شهباز شریف چې کم دی نو هغه خپل هر څه لیډ کول او بیا دې حده پورې راغلی چې مطلب ستا خیبر پښتونخوا کې د PTI حکومت او دلته هم هغې ډاکټران هم راولېږل او ټیم هم راولېږل او په خپله مطلب هغه مو دلته خو صورتحال دا دی چې دلته وزیران د مخالفت کې پای باندې FIR کېږي یعنې په کار خو دا وه چې ړومبی رول ماډل چې کوم دی نو دا زموږ ګورمنټ وو د ګورمنټ منسټرز وو د ګورمنټ دغه نو هغې په خپله د ته جان وړایي نو ځکه زه دا خبره کوم چې دې وخت کې معاشي طور باندې خلک ډېر زیات خراب صورتحال سره مخامخ دي نو په کار دا دی چې دې سره ریلیف ورکړی نه د پرایم منسټر راغلی او نو په کار هغه دوران کې مغه اجلاس کړی هغه کرونا پازیټیو خو هغه فارن فنډینګ کیس د وجې نه مطلب دا دی چې هغې کې د هغه پیشي و د نه ځان بچکولو دپاره چې دی بس کرونا پازیټیو بهرحال ټیک د اخري منټ شفیق صاحب یو خو دوی تپوسونه وکړه چې ټایګر فورس چاس جوړ کړی و هغه څه شو بل چې لاکډاون تاسو لګوو چې دغه غریب دیاړیداره کومه طبقه ده د هغې لپاره تاسو څه کړي ګوره ارشاد صاحب د ټایګر فورس باره کې خو به زه دا ووایم چې هغوی یو رول دی روان دی او اپوزیشن هغه تنقید کوي چې کم باندې پوهیږي چې د دې سره د دې ګورنمنټ پرفارمنس امپروو کیږي او مخه کې د دوی هغه چې کم زوړ طرز سیاست و هغه دفن کیږي لګیا دی ټایګر فورس تاسو په خبرونو کې ولیدل چې څومره ذخیره اندوزي خلکو کړې وه هغه دوی آیډنټیفای کړه او هغې خلاف کاروایۍ وشوې داسې نور هم لګیا دي لکه هیلپ آوټ کوي لکه هر چا چې کړې وه خو لکه دا ګورنمنټ دی که د دې یو خپل کس هم په یو ایلیګل اکټیویټي کې انوالو وي د هغې خلاف به ایکشن اخیستل کیږي نه چې د مخکې ګورنمنټ غونته کې چې د هغوی فیملیز یا هغوی چې څومره FIR شوی د هغه څه وشو د چا خلاف وزیر صحت خلاف FIR شوی د هغې څه وشو ګوره د سیټنګ منسټر خلاف FIR کیږي د پولیس د نن پولیس باره کې پکار دی چې دوی اپریشیټ کی چې یاره لږ نن ټول خلک برابر دي ګوره ګرفتارول خو دا دي چې هغه ته قانوني یو حق حاصل وي او هغه بیل کولی شي یا هغه سره نور څه داسې لارې وي نو هغه خو ته نشي منې کولی خو لکه ستاسو د دور حکومت هغه پولیس چې په تاڼو کې به ټارګ لکه په پیسو اجرتي قتلونه کېدل د پنجاب د تاڼو ریکارډ موجود دی تر نن هغه پولیس دي چې هغه جوابدeh دي یو عام سړی یو عام سائل چې ورشي هغوی سره په کومه طریقه هغوی پیش کیږي او د پرون ورځې خبره زه کوم د مونږ چیف منسټر صاحب زی او د مختلفو تاڼو سرپرایز وزټ کوي لکه هلته کې بغیر څه پروټوکول نه ځي
او په دې روجه کې ځي نو دا یو احساس دی چې په چا کې وي ټیک دا احساس شته مسله ډېره مننه بغیر د لاړ شو دي ګرځي اوس خدای لاک ډاون ګوره غلا ګوره د لګي په لو ګرځي د لاک ډاون نه بغیر چې دی یو کمپلینټ سیل دی تاسو دا یو شی ثابت کړي په فواره چوک کې پرون په تاجرانو لا ډیسچارج هغه شوی دی د پیپل پارټي په دور کې خو یو اداکار میلیونز اف ډالرز چې هغه بهر وړي هغه خلاف څوک کاروایی نشي ټیک دا ډېر مننه محمد شفیق افریدي صاحب مصباح الدین صاحب فضل الله داودزی صاحب ګران کتونکو هم دې سره د نن ورځې پروګرام سر ته رسېږي اجازه غواړو د الله په امان